يا أيها الذين آمنوا اے ایمان خاوندانو ليبلونكم الله خام خاب ازمیخ کوي پتاس الله جل شانه بشيء پس سسرا من الصيد دخکارنا تناله ايديكم چرسیگی و تاسو لاسونه دا غویتا ورماحكم او نزي استاسو ليعلم الله دید پار چخکار کړي الله جل شانه من اغسو يخافه بالغيب چيريگی دهغنا په حال د نری دلو دهغه کې فمن اعتدى نچاچ زیاته یکړه بعد ذلك پس د دینا فله عذاب الیم نغد پر عذاب دردناک دی. سورة المائدة آیت نمبر 94. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. صدق الله العظيم. دي آية مباركة دشان نزول تعلق اغا د حدیبیه په مقام باندې چې کله جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سن 6 هجری کې د عمره په نیت مدینه منوره نه مکی مکرمه ته روان شو او حدیبیه په مقام باندې پړاو واچولو د دغه زین مخکی د مشرکین د مکی د مشرکین طرفنا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته د عمره اجازت ملو نشو او هغه مستقل ځانته یو تفصیلی واقعه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دغه مشرکین سره د مذاکرات د پاره حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه مکی مکرمه ته دن ولګلو او هغوی د حضرت عثمان رضی الله عنه د اکرام کو چونکه یو لوی سردار دا غوی پات شو د اعزاز او اکرام نه بعد غوی حضرت عثمان رضی الله عنه ته وی چې ته ځان له عمره وکا خو حضرت عثمان رضی الله عنه فرمایي چې تر څو پورې چې زما محبوب پیغمبر عمره نه کړي زه یوازې عمره نکوم. بیا غوی حضرت عثمان رضی الله عنه التکی اساتلو او نبی سلام له پیغام ورکو چې حضرت عثمان رضی الله عنه قتل کړی شو. په دغه موقع باندې د الله محبوب پیغمبر د یوې اونې لاندې سوار لسوا صحابه کرام او جماعتنا د حضرت عثمان رضی الله عنه د قتل انتقام او د بدل اغشتو د پاره حلف خلی د مرګ بیعت تی واغشتو 1400 صحابه کرام او سوار لسوا صحابه کرام د مرګ بیعت کو چې مونږ به د حضرت عثمان د قتل بدل باخلو. سوره فتح الله تبارک وتعالى بیا دغه صلح حدیبیه نرستا نازل فرمایل او بیا په دې موقع باندې چونکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم او صحابه کرام د مدینه منوره نه د احرام په حالت کې د عمره په نیت سره تلو او چې کله دوی په مقام حدیبیه باندې مقام حدیبیه کی پڑاو واچولو التکی سارو
نو د صحابه کرامو تعلق او واسطه په دغه ځای کې مختلف قسمه زناور سره احکار وغیره سره با واسطه راتلو چونکه د احرام په حالت کې د دې ټولو سيزونو ممانعت دي یو محرم یعنی احرام تړون کې سړی اغا هیڅ قسمه احکار نشي کولی اغا محرم سړی چې دی اغا خوشبو نشي استعمالولی محرم سړی بل کستا احکار په ګوته کولی نشي دغه طرف ته اشاره نشي کولی نه په خپل باندې احکار کولی شي نه حلالولی شي د احرام ډیر ممنوعات دي د احرام معنا حرامون کې دي چې کله یو سړی د احرام وتړي او نیت د عمره یا د حج وکړي نو دی محرم شو نو محرم سړی باندې ډیر شیزونه هغه حرام شي احرام په انسان باندې نیت کول نه بعد چې دی هغه ډیر حلال شیزونه په د باندې حرام شي یو لباس احرام دی یو احرام دی لباس د احرام چې دی هغه د دو سپینی کپڑے دي چې کومه تاسو ځان نتاو او یو احرام دی چې هغه نیت ته وي زمون خلق پدې کې اکثر خطا شي لباس د احرام او احرام کې نو سړی محرم کله ګرځي چې کله دی د سپین صادري ځان نتاو کې او ګندل شوی لباس وګرځي او نیت د عمره یا د حج وکي نو دی محرم شو بغیر د نیت نه څوک محرم کیږي نه نو لہذا د سره د پاره تقریبا ډیر حلال شیزونه داسې دي چې هغه په دغه موقع باندې د پاره د احرام په حالت کې حرام شي خپل کور والا سره تعلق او چې کوم مخصوص تعلق دی هغه او دغه د شهوت او د خوند او د لذت په نیت باندې تعلق او خبرې غب شپ او دغه خوشبو لګول دغه احکار کول یا د احکار طرف ته اشاره کول او دغه چې د احرام په حالت کې دا خپل د بدن وختو کټ کول او ګندل شوی لباس استعمالول صابون شیمپو وغیرہ دا استعمالول دا ټول ممنوعات د احرام دي بهر حال چې کله صحابه کرامو په دغه حدیبیه په دې مقام باندې دوی پړاو اچولو نو مختلف قسم احکار د دې مخه ته براتل او مختلف قسمه زناور سره وحشي درندگان سره زناور سره د دې واسطه هغه په خدل نو چونکه د احرام په حالت کې د دې هر څه وجل او احکار کول دا ممنوع نو دا د صحابه کرامو د پاره یو ډېر لوی ازمایش لہذا الله تبارک وتعالى د انسان امتحان هم دغه سي اخلي چې د ګناه مقدر ته ملاو شي او د ګناه اشتها هم وي او ماحول هم وي داغي باوجود چې کله یو مسلمان په خپل نفس باندې اخپه کیږي او ګناه نه ځان بچ کی او مجاهده وکي نو دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي چې حجب النار بالشهوات دا جهنم چې دی دا په خواهشاتو کې پټ کړی شوی دی وحجبت الجنه بالمکاره او جنت دا په تکلیفونو او په مشقتونو کې پټ کړی شوی دی چرته هم د ګناه مقراشي د غیبت مقراشي د بدنظری مقراشي د چغلخوري مقراشي تاسو نور د ګناهونو موقع چې کله راشي هغه کې انسان نفس ته تسکین او سکون حاصلېږي او زړه پاغي باندې چې د نفس او شیطان او زړه ور باندې خوشحاليږي وخت ته ور باندې هغه اطمینان او سکون زړه ته ملاويږي او همیشه د پاره د الله تبارک وتعالى قهر او ناراضگی هغه بنده ته ملاويږي بل طرف ته نیکی دا تقوا دا خوف خدا دی د الله تبارک وتعالى حکم د الله پیغمبر خبره منل دی لک شانتي مجاهده سړی او کی نفس سره مقابله او کی او هغه ګناه اونې کی ځان ته بچ اوساتي نو دغه مشقت او دغه تکلیف پدې کې چې دی د الله جل شانه رضا او د همیشه کامیابی هغه خود شي حکیم اختر رحمه الله د لوی د بزرگ
د الله ولی تیر شوی دا فرمای چې نن سبا هر طرف ته فحاشي او عریانی او بدنظری مواقع دي خو بل طرف ته چې کله یو مسلمان په خپل نفس باندې خپکی دی او مجاهده وکي او د الله تبارک وتعالى حکم امني قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم د حکم مطابق خپل نظر حفاظت وکي رب کائنات د نبی اسلام د فرمان مطابق د تدری انعام ورکي د زړه سکون او دیم نمبر باندې د ایمان حلاوت او خوند او لذت او دریم نمبر باندې د نظر په حفاظت کولو باندې الله جل شانه دتا د مرګ په وخت کې د کلمه شهادت توفیق دا درې لوی انعام په دې لکشان عبادت باندې الله تبارک وتعالى لکشان دي مجاهده باندې الله جل شانه ورکي نو دا صحابه کرام امتحان د حدیبیه په مقام باندې یا ایها الذين امنوا اذا ایمان خاوندان لا يبلونكم الله بشيء خامخاب ازمیخ کوي الله تعالی په تاسو باندې بشيء پس سره من الصيد د احکارنا تنالوه ایدیکم چې رسیږي باغی ته لاسونه استاسو احکار به دومره نزدې راشتاسو ورماحکم او نزی استاسو ليعلم الله دې د پاره چې احکار به الله جل شانه من يخافو بالغیب هغه څوک چې یریږي داغه نه په حال د نه لیدلو داغه د الله تبارک وتعالى نه په بیلیدو په نه لیدو په حالت کې څوک یریدون کړي او څوک د ګناه نه ځان بچ کې احکار بد مخ ته موجود وي لاس بدی مورس ایرانی وي بمشي خو الته کې احرام د تړلې وي د الله حکم داده چې د احرام په حالت کې بخکار نه رانس لیدلو قتل ولا سوکني منی کول ولا سوکن بي سوای د الله نه بل سو قتل ولا نه پدی مقبانی چې کله د الله د ير نه سړی خپل ځان د ګناه نه بچ کی دغه د کامل ایمان نه خدا فمن اعتدى بعد ذلك نو چا چې زیاتې وکړه پس د دینه فله عذاب الیم نو هغه د پاره عذاب دی دردناک لہذا الله تبارک وتعالى موږ ترغیب را کوي سرنګ چې ال تخکار مخ ته موجود لاس به رسیدو ارسبو تغیب باوجود چې چا ځان منی کو او اونکو نو دی کامیاب دغه سید انسان د بد نظری مقراشی د غیبت مقراشی دغه سید هر ګناه مقمخ تراشی یو مسلمان خپل نفس سره مجاهده وکي په نفس باندې قدم کی دی ځان د ګناه نه بچ په تنهایی کې د الله نه اوریږي صرف او صرف د الله د ير نه چې کله مجاهده وکي ځان د ګناه نه بچ کی دغه مؤمن دی کامیاب یا ایها الذين امنوا اذا ایمان خاوندانو لا يبلونكم الله خامخاب ازمیخ کوي پتا سو الله جل شانه بشيء پس سرا من الصيد د احکارنا تنالوه ایدیکم چې رسیږي و تاسو لاسونه دا غویتا ورماحکم او نزی تاسو ليعلم الله دې د پاره چې احکار کړی الله جل شانه من اغسو يخافه بالغیب چې یریږي د هغه نه په حال د نری دلو د هغه کې فمن اعتدى نو چاچ زیاته وکړه بعد ذالک پس د دینه فله عذاب الیم نغد پر عذاب دردناک دی صدق الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم